څومره وخوشو تا نه د سار منځ قضا کېږي څه فکر دی وکړو تا نه پلار خفه دی تا نه مور خفه ده پلار محمد رسول الله فرمایي د جنت دروازه مور جنت دی پلار هم خفه مور هم خفه جنت ته به ځې په کمه ځې به په کمه هیڅ تیاری نشته نورو پیرانو پسې ګرځئ نورو ملیانو پسې ګرځئ یو لزا بل لزا ماته دعا وکړه پیر لزا او چیلې وتعالی لوا او چرګې وتعالی لوا ماته دعا وکړه هغه اصل پیران هغه اصل مستجاب الدعوات چې هر دعا یې قبلېږي مور او پلار ما نه په عذاب کې دي پکو زه په هر ځای کې ما دا خبره کړې ده والله که د جنت خوشبو هم بوی کي که زه عالم یم که زما په سر پټکی دی که زما ګیره ده زما قرآن او حدیث او جماعت او مدرسه والله که ما زما محترم و معاف کي تر څو پورې ما نه پلار راضي شوی نه ما نه مور راضي شوی دې نه بله غټه خبره څه کېدي الله رسول صلی الله علیه وسلم څومره اوچته هستی ده او څه فرمایي کاش میری ماں زندہ ہوتی کاش زما مور ژوندۍ وه او زه د ماسخوتن مونځ دپاره فرض مونځ دپاره ما نیت تړلی او هغه طرف نه ماته مور اواز کړی وی چې محمد ما به سلام ګرځولی وی او مور ته به مې ځان حاضر کړی وی ما به سلام ګرځولی فرض مونځ به مې مات کړی وی وایه مور پلار به ستړی شي بچې داسې مه کوو مزه کېنه داسې وکړه پروا نه دا یو انسان لګیا دی او که یو ځناور لګیا سبا به درنه پیدا کېږي که نه ګلونه ولې برنه به ګلونه راځي واوره نوجوانه هغه ورځ یو سپین ږیری بابا را روانو په مخ باندې پنځه ګوتې چاپ دی بابا دا ولې وایي زوی را باندې ګزار ده ما محترمو دا په کورونو کې دا شته زمونږ واسطه د سوشل میډیا سره ده پوره دنیا الحمدلله زمونږ د بیاناتو په لپیټ کې ده موږ هر هغه موضوع چیړو چې معاشره کې په کورونو کې دننه هر سپین ږیری خپل عزت ته ګوري پلار دا د پیسو سړی نه دی مور دا د پیسو خزانه ده زما محترمو ګاډي ځان سره سنبال کا پیسې دې ځان سره سنبال کا خیخي کپړې او خوراکونه دې ځان سره سنبال کا مور او پلار له عزت ورکه عزت دا د عزت وږي دي دې عزت غواړي نو ان شاء الله خدمت به کوو کنه ان شاء الله په دې مور او پلار باندې به ان شاء الله په خپل رب باندې به ځانونه بخو کنه ان شاء الله تمام محترمو لنډه خبره ما تاسو ته دا وکړه موسی علیه السلام د الله ملاقات ته ځي او یو ورځ چې ملاقات ته لاړې الله پاک ورته فرمایي اے موسی کلیم الله اوس به ګورې خبرو کې خیال کې اوس به خبرو کې خیال الله رسول الله تعرض کې الله وجه صدا وای اوس پورې د مور ژوندۍ وا او ته چې به کله زما ملاقات ته راتې هلته به د مور لاس په دعا کې ناستا او ویلې مې اے الله موسی علیه السلام ډېر جلالي پیغمبر دی که څه بې ادبي تې نه کېږي ته معاف که څه ورته مه وایه مور به دې ناسته و دعا به یې کوله هغه لبې هغه سایه چې کوم د مور و پلار ستا په سر باندې وه مور دې د دنیا نه تلې ده اوس به ګورې خیال کې خبرو کې خیال به کې هر ډبو ګزار راځي حاجي صاحب د مور و پلار هغه سایه چې د بچي د پاسه وي که نه که مور و پلار فاسقان فاجران واوره فتوا واوره بیا د علماو نه تپوس کوئ مور و پلار فاسقان فاجران ولې نه کبیره ګناهونو کې مبتلا ولې نه ستا دپاره پلار لاس اوچت کړي مور لاس اوچت کړي هغه دعا قبلېدو کې هیڅ شک نشته هغه دعا ستا دپاره ډایرکټ قبوله ده نو دعا به تې اخلو که نه بار زما محترم وي سیچو پولیس او بدماش او ډاکو لت هم درکوي سکان هم درکوي سپیډ هم درنه وباسي سر دې ښکته کړی او دلته مسجد امام ته نیغ نیغ کېږي مور پلار ته نیغ نیغ کېږي دلته نري که نه ښځې ته نیغ نیغ کېږي زموږ د پښتنو ټول غیرتونه به په دې ځای کې راښکاره کېږي رونو درخواست کوم په ښځه به هم ظلم نه کې په بچي به هم ظلم نه کې او دوه داسې عظیم ګناهونه دي چې الله رسول فرمایي هغه پورې انسان ته الله پاک مرګ نه راولي تر څو پورې په ژوند کې ورله عذاب ورکړی نه وي زما محترم یو د مور او پلار نافرماني او دویم ظلم کول یو د مور او پلار نافرماني دویم ظلم کول اوس دا ظالمان څومره دي دوه کسان خپلو کې جنګ کولو والا څومره دي زما محترمو ګاونډي زما استاد ظلم نه په امن کې نه دی زما استاد تکلیف نه په امن کې نه دی رشتہ دار زما استاد تکلیف نه په امن کې نه دی درخواست کوم الله رسول فرمایي کامل ایمان هغه پورې زما استاد نشي کېدی تر څو پورې زما استاد د دې ژبې تکلیف او د لاس تکلیف نه نور مسلمانان په امن کې نه زما استاد د دې ژبې او زما استاد د لاس د تکلیف نه نور مسلمانان په امن کې زما محترمو من کې د زناورو خویونه راغه د بل کور رانو د بل د خولې نوڼې راخلو د خپلې ښځې او بچو په خولو کې ورچو الله رسول بی بی عایشې ته فرمایي اے عایشې رضی الله تعالی عنها چې کله ته تلکاري پخې که نه تلکاري پخې یو جام اوبه پکې زیاتې واچوه د ګاونډي خیر خبره م واخله موږ یې په نالۍ کې غورځو په ډېرانونو یې غورځو خو ګاونډي لی نه ورکو چېرته مسجد امام لی نه ورکو چېرته غریب مسکین لی نه ورکو د دې به الله تپوس کوي